زنانه دا په 10000 روپۍ باندې خپل مور پلار خرڅه کړی دی، په 10000 روپۍ باندې خپل مور پلار خرڅه کړی ده. دا زنانه چې کوم دی خپلو خویندو په 3 لک روپۍ خرڅه کړې ده. السلامونه احترامات ګرانو کتونکو، علم خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن او رمضان المبارک او بیا تیز باران او ډېره زیاته یخني او الحمدلله الحمدلله د الله پاک لاک شکر دی چې د عبادتونو د لوټلو میاشت، د خدمتونو میاشت، د زکاتونو میاشت، د صدقاتو میاشت او په دغه کې بیا دغه تورسرو کونډو رونډو مدد کول له ډېرو خلکو دا خواهش دی، خو چې هغه کله دغه مدد نشي کولی نو راپاڅي نو موږ پسې کمنټس کوي. الله پاک هم دغه ارمان پوره کړه چې تاسو هم دغه شانتې تورسرو او د بېوسه خلکو مدد وکړي. ډېر خلک په بړستونو کې ناست دي، هغوی د تېرو شپږو کالونو لګیا وي مختلف خبرې کوي چې علم خان شیرپور تصویر ویډیو دا تصویر او ویډیو خو پرېږده که نه. دا زنانه دا په 10000 روپۍ باندې خپل مور پلار خرڅه کړی دی، په 10000 روپۍ باندې خپل مور پلار خرڅه کړی ده. دا زنانه چې کوم دی خپلو خویندو په 3 لک روپۍ خرڅه کړې ده. نو تاسو غیرت پیژنئ، تاسو پښتو پیژنئ، په تصویر باندې تاسو شرمېږئ. چېرته همدا ونه وي چې دې مور ته دې وي چې مور یې دا لور دې خرڅوله، ولې دې خرڅوله؟ مجبوریان یې خرڅه کړې ده. نو دلته کې خو راشي یو ټیم خو ورته غوړي چای چیني میلاو شي که نه. دې ته وګوره په 80 کالو سړي په باجوړ کې خرڅه شوې وه، ته په کوم ځای کې خرڅه شوي؟ دا په کرک کې خرڅه شوې وه. تاسو ځان ته غیرتیان وایې، پښتانه وایې، تاسو لګیا یې چې موږ پښتو ګټو دي. تصویر ته زاجت دی او دا څنګه راځي او دا څنګه راځي. دلته کې دا قسمه خلک راځي، ښه پښتانه راځي. خو الله پاک هم پې که، الله هم پې که. او الله مې پرون یو ماشومه چې نلکه نه ده دا دغه کې هغې پسې خلکو دا کړې، ما یا الله په کور یې دغه شانته راولي چې په بچو یې دغه شانته راشي په اولاد کې که نه. نو خدای به لږ به پي کې دوی سمجوتا فتنې والا خلک دي. دې خوښې مورې کوم ځای؟ موږ د محمود آباد. څو بچي دي؟ زما 2 زامن له مې ودونه کړو خو د روپۍ دغه راسره نه کوي. تا 2 بچي نشي ساتلی مورې؟ نه پتاڼه مې پېره داسې بچو باندې لعنت وایي. اوس ضرورتمند دی روپۍ هم نه ما ته یې روپۍ هم نه دې ښه خو به نه وړې که او رسړي مې اوږه ماته پۍ لګېدلې ژبه یې کټ شوې سپینان کې ما منځه ښه شوم او سړی مې لا دغه صحیح ده. والد شابه وړي او وړه دغه درکو علم خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن او دغه دوبۍ والا روډ ډېره زیاته مننه هغې ته ډېره دوا وکړې چې خدای په بچو باندې لاس اوچت کړي که نه دوا جل درځي که نه. څوک در څه درکوي چې څوک در سره مدد کوي که نه. نو خدایه په دې یخه یخنۍ کې باران دا شړقه ده په دوبۍ کې هغه روډ ناست دی اوس دې د اتمانځو او هغه نن غواړي چې دې خویندو له څه ورشي. وروره دا په 3 لکه خرڅه کړې وې، وروره دې په 10000 خرڅه کړې وې مور پلار یې. دا غربت دا هغه اصلي حقدار خلک دي. د دې پکې 2 زلمي بچي دي دا نشي ساتلی. د دې 15 لوریانې دی، 15 لوریانې خاوند یې مړ دی بس پرېږده دغه واله شابه ځه. دا د بچو تا صحیح تربیت کړی وې که نه نو دوی سره به د والدین احساس و. دا هغه معاشره کې موږ ژوند کوو. په دې معاشره کې موږ د چا نه څه ګیله وکړو چې تصویر دې لاړه، تصویر دې راغی، تصویر ولې راغی. نو په دې کې څه کېږي؟ ته په 3 لکه خرڅه شوې. څو کالو دلته راځې؟ 3 نیمو کالونه دلته راځم او اوس اختر له ماشومانو له کپړې هم نشم کولی، بندوبست به رالګې تاسو څه دغه مې نشته. بس دې نه مخکې خو علم خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د سره مدد کړی که؟ جی ولې نه ښه ډېر مدد دې راسه کړی، الله دې خوشحاله کړه، خدای دې کامیاب کړه. ولې دې راسه نه دی داسې یو ټیم و چې د بچو د کپړې پیزاري سره نو نه پیزار او نه کپړې به تاسو راله راکړی و. ته چې په 3 لکه خرڅولې هغه ټایم کې ته بس پې نه وې څه؟ بس ما دغه نه څه نشو ویلی، شرم د لاسه مې څه نشو ویلی. سړي د عمر څومره و؟ 80 کاله. 80 کاله بیا اوس 10 کاله ما تېر کړه نو بس دغه 80 کاله عمر شو. اوس مړ شو؟ اوس وفات شوی دی. دغه ژوند څنګه تېر شو؟ سخت؟ ډېر زیات سخت، اوس هم سخت دی. بس په جاړه او په دغه یې تېروم. نه وي ګرانو کتونکو. ښه مورې ستا څو بچي دي؟ زما 5 جینکۍ دي. الله مې سره ده، څوک مې نشته، څوک هم ځان ته نه رانیږدي. زما هم د جینکو د کپړو مپړو زوی غم دی، هېڅ نشته. ناروغه یم، شوګر مې دی، بلډ پرېشر مې دی، خپه مې ماته دې دوایانې خورم دوایانې. دلته به راولي زه پېژو زما کار پېژه. ښه هفته پس راځه. ښه صحیح ده چې سوداګانې هم ځان سره وړي او یو دوبۍ هغه رور ته هم ډېرې دعاګانې کوه. ښه موږ صرف بیا موږ دا کار روان کړو. ورور راغی ما نه هېرو وي خالب خانه وي دونه درلېږمه نورې هم رالېږي انشاءالله. او دا الله زر ناظر کړو ګرانو کتونکو چې د دې مور دا جړه او د دې خښ زو خورم
نو خدایه په کور یې په ګور یې ولګېږي په کفن یې په کار راولي وایي که نه او دغه خلک چې ناست دي دا چې څنګه خبرې کوي نو زه دغه وایم چې خدایه داسې محتاجه کړي چې راشي چې دې تور سره پسې دغه نه کړي الله مې سره دوايان اخلم دلته دې کې راځم دنه دوی اخلم 2000 روپۍ خو مې ستنده د شوګر دېګا سبا واخم لږ فشر مې زیات دي جوریان یې پیغلي ټولې په کور او پیغلي کور سکولونه پکې څوک نه وایي لږ ډېرې ویروي خو بس بیا تور سره دي بس کور کې مې اوس مې په جرنده ورکېنولي دي نشم راولې به ټولې به راولې غویله به کپړې ملو ښه دا واله ښه تا راډوم لګولې که نه او پکې دا اکسیډنټ دې کړو او دا مې اکسیډنټ کړی دا ماله څو کاله نه راځي دا څه ویلې نه شي دوه بچې دي دا ګونګې ده دې ځای نه خوشحاله که نه واله دا دې خوشحاله ده خاطره کوم دی صدریاب څومره وخت راځي 3 کالو شي څلور چې دلته مراد تعالی خوشحاله دي ځای نه څو بچې دي څلور جنکې څلور هلکان واړه خاوند دې څه کوي بس هغه غړې دا درځې خوړلې لري شاتې کول درز به خوري نو را دي خوښه ته بچي دي څلور جنکې ګټې وټې پکې څوک نشته څلور جنکې څلور هلکان نو څه کوي په دې یخنۍ او په دې باران کې او چې نغري کې دې وړم نه وي غریبانان کېږي به نه بچي بس د علماو ته وایم چې په دې باندې ترغیب وکړه لکه دې دا څلور بچي دي اته بچي دا به د دنیا دا زه وایم ښه دا څلور زامن مې دا به لوپراني دا د دې تربیت دا نشي کولی سوال نه پیدا کېږي چې دې تربیت وکړي دا وګوره چې تربیت او دا سیل به یې دا په 1,000 روپۍ باندې دا خرڅه کړې ده که نه په کرک کې په کرک کې سختې نرمې مې تېرې کړې اخر کې مړ شو اوس راغلم چې خپلې مور سره ناست یم او دا واړه بچي دي سړی دې مړ شو سړی مې مړ شو څه وي او څه ني وکړو مې او ته تېرو تښتېدې زه ترې ووتم دې بیا نه راپرېښلې نه او سختې وي کارونه کوه بس دلته موږ ته خدمتونه کوه دغه کوه نه مې د بچو څه شتړونه مې غریبانان دي نه یوه شته نه یې دغه شته دغسې بې چپل او بې جامو خلکو ته سوال کوم جامې وله راکړې پیزا وله راکړې هېڅ څه یې نشته وړه غوړي ځان سره یو څه په دې مورې راشي دې ختله راشه مورې دی مور ده ښه مورې تا چې دا لور خرڅوله نو هغه ټایم کې دې سوچ نه کوه چې په 1,000 روپۍ باندې څوک لور خرڅوي ما وس نو د پلار یې بده زه به یې خپله په خلم ته کولم ما به پردي خدمتونه کول ټول عمر له مې شیر باچا کره میاګانو له خدمت کړې بابلې میاګان شیر باچا له 15 کاله ما هغې کره کړې څو لوریانې دي 15 لوریانې مې نور هم دې خرڅې کړي داسې نه نورې واده شوي دي دا یوې کره کې خرڅه کړه لاره تا ورته هغه ټیم کې څه ویل نه نو زما ویم دغه میاګانو کرم دا خبر شم خلک یې راوستو دغه بیا په دې چې سختې تېرېدې نو هغې خو به ته هم نیمه ختمه کړې اوس یې بندي دي نو هغوی راوشلله راته دا واله وړه غوړي ستا لپاره هم دي ښه ګرانو کتونکو ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن په دې باندې اضافي پیسه ده په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی دغه روجې پاتې دي اوس د سم کېږي دا تور سرې را روانې دا وګوره دې خوا راشي راشي دې خوا ته راشي دا مسلسل چې کوم دی نو دا تور سرې را روانې دي او مورې زه په مخه دې ښه شه ته دا کوم دی د یخوي کونډې نه کونډه نه یم خو غریبانه او ته دا کوم دی زموږ د یخوي کونډه یې نه سړی مې دړه بیمار دی دړه بیمار دی دا وګورئ ګرانو کتونکو دې باران کې په دې یخنۍ کې چې کوم دی دا تیز باران وریږي نو چې وی را سره نو ډېر څه هم تقسیمول خو بهرحال بیا هم د الله پاک لاک شکر دی چې دغه زنانه نه خالي لاس نه دي